باب ما جاء په تصویب په الفجر، باب د په بیان د هغې کې چې راغلی دی چې تصویب په سبا کې سحر کې تصویب. تصویب څه ته وایي؟ الاعلام بعد الاعلام، خبرداري ورکول د خبرداري نه وروسته. تصویب دا د صوب نه دی، او تصویب ته تصویب ځکه وایي چې عربو به کپړه راواخیسته او په یو لرګي کې به کېښوده او هغه به یې خوځوله داسې، خلک به پوهېدل چې څه چل دی. بیا تصویب دوه قسمه دی، یو تصویب د فجر دی، هغه دا دی سار اذان کې د حی علی صلاة و حی علی الفلاح نه وروسته الصلاة خیر من النوم، دا په اتفاق سره جایز دی او مسنون دی، او دا مرفوع حدیث سره ثابت دی. مرفوع حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودو او د مانځه ټیم پوره شو، بلال رضی الله تعالی عنہ دروازې ته ورنږدې شو او وی فرمایل الصلاة خیر من النوم. لږ شیبه وروسته درز باندې پوه نه شو، بیا یې ویلې الصلاة خیر من النوم. نبی علیه السلام را پاسې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا خو ډېره بهتره خبره وکړه، اجعلها فی اذان الفجر، سحر اذان کې دا شامله کړه. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق سحر اذان کې داخله شوې. تاسو په پیسې کې به پوهیږئ دا تصویب اتفاق سره جایز دی، دې کې اختلاف نشته. دیم تصویب بیا د وروسته تابعینو زمانه کې یو بل تصویب رواج، هغه دا و اذان به وشو او خلک به جمع له نه راتلل، سستي به وه چې جمع به نږدې شو نو بیا به خلکو اوازونه کول الصلاة جامعة، منځ ودرېږي، چا به ویلې الصلاة، چا به ویلې حي علی الصلاة. نو دا د ائمه اربعو باندې صحیح نه دی، صرف امام ابو یوسف زمونږ مذهب کې وایي چې دا صحیح دی، د حاکم ته قاضي ده، ځکه هغه د مسلمانانو په امورو مشغولي. تاسو په خبره پوه شئ؟ زمونږ د نورو ائمهو مسلک دا دی چې دا مکروه دی ځکه خلکو کې سستی راځي. صحیح ده، نو سستۍ د وجې نه خلک به بیا په اذان نه ځي، دی بل اواز ته به په تمه وي او دا بل اواز ثابت نه دی. خو زمونږ مذهب کې فتوا په دې ده، یا به پکې مبالغې کوي، بادشاه ته به غټ غټ القاب، قاضي ته غټ غټ القاب د ریاکارۍ او د مطلب دا چې سرخ کته کېدو الفاظ زمونږ بادشاه او زمونږ منزل او د نورو خلکو نه به امتیاز، او جماعت کې به امتیاز نه وي که نه. د امام ابو یوسف دا وایي که د بادشاه القاب پکې زیات نه وي، خلکو کې سستی نه راځي، د بادشاه او حاکم او د مشغوله سړي دپاره که دا اواز وشي نو دا به جایز وي. جایز دی، استحباب بیا هم نه دی. ګورئ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابو اسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوبن في شيء من الصلوات الا في صلاه الفجر. تاسو تصویب مکه په هیڅ یو شي کې د منځونو مګر سار مانځه کې تصویب کوئ. وفي الباب نبي محذورا قال ابو عيسى حديث بلال لا نعرف مگر ده حدیث ابو اسرائيل ملائنا. ابو اسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم ابن عتيبة، اسرائيل سما د حكم ابن عتيبة نه ده ثابته، دا حدیث یو انقطاع داش. قال انما رواه عن الحسن ابن عماران الحكم ابن عتيبة. د اسرائيل د ابو اسرائیل او د حکم ابن عتیبه په منځ کې حسن ابن عماره دی او هغه دلته نه دی ذکر شوی، نو حدیث منقطع. و ابو اسرائیل اسمه اسماعیل ابن ابي اسحاق دی، ابو اسرائیل نوم اسماعیل ابن ابي اسحاق.
دیم دار چې عبدالرحمن ابن ابي ليلى سماع د بلال نه د ثابت انو د انقطاع وليس بذلك القوي ابو اسرائيل دا شان قوي نه دی چې پاغه د اعتماد وشین د حدیث وقد اختلف اهل العلم في تفسير التسويب اهل علم اختلاف کړی دی په تفسیر په معنا د تسویب کې فقال بعضهم التسويب دا د یقول في اذان الفجر الصلاه خير من النوم دا قول مبارک او د احمد وقال اسحاق په تسویب کې غیر هذا نور خبرې کړي قال هو شيء احدثه الناس بعد النبي صلی الله عليه وسلم دا یو شی چې خلکو ځان نه جوړ کړی د نبی علیہ السلام نه وروسته اذا اذن المؤذن چې مؤذن اذان وکي فاستبطأ القوم خلق سستواله وکي قال بين الاذان اقامت کو مؤذن د اذان د اقامت په منځ کې قد قامت الصلاه حي على الفلاح د आवाज وکي وهذا الذي قال اسحاق هو التسبيب الذي دعا التسبيب ده کریا اهل العلم چې عالمانو مکروه او بد ګڼل دي والذي احدثوه بعد النبي صلی الله علیه وسلم او هغه چې خلکو ځان نه جوړ کړي د نبی علیہ السلام نه وروسته والذي فسر ابن المبارک و احمد او هغه تفسیر چې عبد الله مبارک او احمد تغي تفسیر کړي دي ان تسبيب يقال المؤذن په صلاه فجر کې الصلاه خير من النوم وهو قول صحيح يقال له التسويب اذن دا صحیح قول دی دې ته هم تسویب وای وهو الذي اختاره اهل العلم دا هغه دی چې اهل علم غوړه کړی دی ورووه ورویان عبد الله بن انه كان يقول في صلاه الفجر الصلاه خير من النوم دا موقوف روایت هم ورویان مجاهدین قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا عبد الله بن عمر سره جمعه تلاړم الکه په پوښي وقت اذن بي اذان پکې شوی ونحن نريد ان نصلي فيه مونږه اراده و چې مونږ پکې وکړو فصوب المؤذن مؤذن تسویب وکړ چې الصلاه فخرج عبد الله بن عمر د جمعه نووت وقال وی اخرج بنا من عند هذا المبتدئ مونږ و باسه د دې مبتدئنا ولم يصلي في جمعه کې سره مونږ نه در بدعتانو جمعه وانما کریا عبد الله بن عمر تسویب الذي حدثه الناس بعده هغه تسویب مکروه ګڼل چې خلکو ته نبی علیہ السلام نه رسته کړه صلات خیرم د نبی اسلام زمانه کې هغه توثیق او تایید کړي الکه دا اختلافي مسله نه و باب ما جاء من ان من اذن فهو يقيم باب د بیان د دې کې چراغري چې څوک اذان کوي هغه به اقامت کوي الکه د دې مختلف صورتونه دي چې څوک اذان کوي حق د اقامت داغه ده ولې ځکه اذان د تکلیف عبادت دی چغه به پکې وای اقامت د راحت عبادت دی چې د تکلیف عبادت چاو کو ثواب او غټنه د راحت عبادت پم دا غي الکه تاسو په پوښتنه چې څو قرباني ورکینو انعام باغله ملاويږي نو اذان قرباني ده نیمه ګنټه به مخ کې راځي قرباني ورکړ نیمه ګنټه مخ کې مراغه چغه مو والي نو دا نرم عبادت به موستته ان دې نه دا مسله رااله چې چا قرباني ورکړ نو امتیاز باغله ورکول کی قربانای والا حدیث کیم دی احادیث کتاب ته بخاری ثانی کې بم ویلي چې نبی علیہ السلام اصحابو بدریانو ته ډېر قدر ورکاو چې بدر کې به شریک شو چا به تاسو کولې وای ذالک ممن شهد بدر باب فضیلت من شهد بدر چې بدر کې څوک شهیدان شریک شوی دي دا غي فضیلت مازه هغه قرباني ورکړي دا نو من اذان چا چې قرباني ورکړه دا اذان په و یقیم د بدراحت عبادت ته اقامت هم کوي دا حق البته کصراحتن یا دلالتن چاته اجازت وکي نو خیر ده یا بل سره کوي ده نه خپکیږي نو خیر ده صراحتن اجازت کوي ته اقامت کوي یا دلالتن چې څوک د په مخ کې وکي او د خپنش او قبل چا کاو د منې کدی کای ورکړه نه دا حق شته بل سړی ته مکروه ده چې اقامت کوي بغیر د اجازت نو سره د اجازت نه خیر ده الکه تاسو خبره پوښتنه کې به پوښتنه د اکثر جماعتونو کې د اذان غریب سړی او کې اقامت بیا مالدار کوي ځکه مالدار خو منځل راځي الکه لیدریم دي کنه اقامت به مالدار خان سے په دغه اقامت نه راځي کنه مالدار به اقامت شروع کی که غریب خوشاله نو خیر ده او کاغه نه خوشاله نو بد خبره ده وای
قال حدثنا عنان قال حدثنا عبدة وعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحزرمي عن زياد بن الحارث السدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوزن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا سدائي قد أذن ومن أذن فهو يقيم وفي الباب زیاد ابن الحارث السدائی وای امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی اسلام امرو کان او اذن فی صلاة سار مانځه کې ځان وکم بلال به موجود نه و فاذنت ما ځانو که پارا د بلال بیا رسته اراده وکړه بلال ان یقیم چې اقامت وکي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ته ان اخا صداین د صدا قبیله سره اخا چې کله قبیله ته منسوب شنو دغه قبیله سره ته مراد اخا صداین د صدای قبیله سره قد اذن د اذان ویله ومن اذن فهو یقیم چا اذان وکړه به یقیم ګوره ان اخا صدا قد اذن دا صغرا شو ومن اذن فهو یقیم دا کبرا شو نتیجه څه شو فاخا صدا یقیم اخا صدا اذان کړي دي او څوک چې اذان کوي هغه اقامت کوي نو اخا صدا با اقامت کوي زیاد ابن الحارث اذان کړي دي او چې څوک اذان کوي هغه اقامت کوي نو زیاد ابن الحارث به اقامت شکر اول دی ځکه هدی اوسط پکې اذان دی محمول له صغرا کې موضوع ده په کبرا کې او شرایط د شکل اولم پکې شته چې ایجاب د صغرا او کلیت د کبرا وای اور پسې قال أبو عيسى حديث زياد إنما نعرف من حديث الإفريقي والإفريقي وضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعد القطان وغيره قال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي قال ورأيت محمد بن حدیث افریقی پکې راغلی دی هغه ضعیف دی خو توثیق هم کړی دی قال ورأيت محمد ابن اسماعیل یقوي امره دا خبره مضبوطی د شان ويقول هو مقارب الحديث ده حدیث ته نږدې دی یعنی دا مقارب الحديث د تعدیل غوړه اندازه ده د صفات والعلماء هذا عند اکثر من اذن فهو يقيم باب ما جاء في کراهیت الاذان بغیر وضوء بعد بیان دی چې راغلی دی چې اذان مکروه ده بغیر دا ودس الکه اذان دا ودس نه بغیر څنګه دی اذان دا اودس نه بغیر مکروه ده په کراهت تنزیهی سا مکروه تحریمی نه تنزیهی او چې اقامت بغیر دا اودس نه وکړو کراهت نورم مضبوط شي الکه به کراهت څه شي نورم مضبوط شي فخاب خلق ویل چې څوک اقامت کوي اذان کوي بغیر دا اودس نه نو علاقه کې به اتفاقی راځي هیدا زمونږ یو مرګره وغویل جمعات کې مونږ اوسېدو او بس سار بس پراتو جمعات کې کوټه پکې نه و کمره په خوا خو به جمعاتونو کې کمرې یاوي یا بنبازو کې نه بروازو کې پراتو سار سپینګره راغ دروازې راواله چې اذان وکي اذان هم نه دی کړی اذان به مونږ کاو اسړې لاړ او د سکاو کنه مونږ به اوپر راوړي او به زمونږ مرګره واغ چني ته ویل چې ال سپیکر را تراوړ هغه را سپیکر راوړ بلستر کې ودره اپا پروت اذان وکړه په پروت اذان شروع تاسو بیا ودسا نو کوشش دا پکاره چې بیا ودسا اذان ونشي که اوش خیر دی خو اقامت به بیا ودسا نه ای الا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثني وليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوزع دا حنا په بنس باندې حمل دی په څه په استحباب باندې اذان باندې کوي مگر متوزی الا وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أبو هريرة رضي الله عنه لا ينادي بالصلاة إلا متوزع قال أبو عيسى وهذا صح من الحديث الأول وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يعرفه ابن وهب دا خبره هم دا چې دا خدا حدیث ضعیف دی یو دا چې معاویه ابن یحیی دی پکې دا ضعیف دی الکه تاسو په پوه شئ دیم پکې ولید ابن مسلم دی دام ضعیف دی علی ابن حجر پکې صحیح دی او دیم وجه دا
ابن وهب دا حدیث مرفوع نه دی ذکر کړی، دا د ابو هريره قول دی، نبی علیہ السلام ته نه دی رسولی، او دا صح دی د حدیث د ولید ابن مسلم نه، او زهری سما د ابو هريره نه نه ده ثابته. ګن مطلب دا چې ضعفونه دي پکې، یو دا چې زهری د سما د ابو هريره نه نه ده ثابته نه، یو انقطاع، دویم معاویه ابن یحیی ضعیف دی، دریم ولید ابن مسلم ضعیف دی، او دریم دا چې ابن وهب هم دغه حدیث ذکر کړی دی، خدای موقوف ذکر کړی دی. واختلف اهل العلم في الاذان على غير وزن فكرهه بعض يقول الشافعي واسحاق ورخص في ذلك بعض يقول سفيان الثوري ومبارك واحمد. باب ما جاء ان الامام حق بالاقامه، امام حقدار د اقامت دی، امام حقدار د اقامت. معنا دا ده چې د اذان ټول واک او اختیار د چا سره دی؟ د مؤذن سره دی، او د اقامت ټول اختیار د چا سره دی؟ د امام سره دی. کوي خو به مؤذن، خو چې کله به کېږي دا اختیار د چا سره دی؟ لکه دا مسله زده کوي، دا نه چې امام کوټه کې دننه ناست یو بار اقامت مخدغ مؤذن شروع کړي، نه، مؤذن اختیار نشته، کله به اقامت شروع کوي چې کله امام وګوري چې راغلی، بیا به مؤذن پاڅېږي او اقامت به شروع کوي. نو امام احق بالاقامت دی، لکه ځکه دا اقامت د څه لپاره کېږي؟ مانځه ته چې خلک راجمع شي جومات کې چې خواره واري، او مونږ د چا کار دی؟ د امام. نو ما یتعلق بالامامت چې اذان دی، دا هم د امام کار دی. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا اسرائيل قال اخبرني سماك بن حرب انه سمع جابر بن سمره رضي الله عنهما يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن فلا يقيم حتى اذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مؤذن داسې یو مهلو ځان به کاو، ځانډو مهلت به کاو، فلا يقيم حتى اذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقامت به نه کاو تر دې چې نبی رسول الله به ولید قد خرجت چې راوته. کوټه د کنه منبر سره نږدې در عائشہ رضی الله عنها حجره مبارکه روزه چپکی دروازه راوتی او پرده ورتوا چې نبی رسول الله کله راوته خلق به ولید نو اقامت به اقام الصلاه حين يراه، اقامت د مانځه به او چې کله به نبی رسول الله ولید. قال ابو عيسى حديث جابر ابن سمره، حدیث د جابر ابن حدیث حسن، او حدیث د سماک لا نعرف الا من هذا الوجه، او حدیث د سماک مونږ ته نه دی معلومه د یو طریقې را هلکه په پوی نشي، صرف د اسرائیل د لارې نه. وهكذا قال بعض اهل العلم ان المؤذن املك بالاذان دی والامام املك بالاقامت دی. ان المؤذن املك، مؤذن اختیارمند دی بالاذان په اذان، والامام املك بالاقامت، امام اختیارمند دی اقامت دی. لکه دا پوه شئ په اقامت د امام کار دی، بس دی.